په ثوابۍ کوټه کلي کې جاوید خالد خپل ځان هم قتل کړی دی او خپله ښځه هم د غربت د وجې نه قتل کړی. مینهواله دغه معلومات پوره حقیقت په دې ویډیو کې وګورئ. زموږ دا ویډیو د سره تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګینه وکړم، تاسو کو چېرې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ دا سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، پاکې وسره د ټلۍ نشان ووهئ چې ښه یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. مینهوالو په ثوابۍ کې دا واقعه مخې ته راغلې ده. جاوید خلک اول خپل ټبره یعنې ښځې ته یې پانسي اچولې ده، هغه یې بیا راغستې ده، هغه یې په کټ کې ایښې ده، د هغې نه بعد یې بیا خپل ځان پانسي کړی دی. خو د کلیو خلکو دغه پانسۍ ته دغه نوم ایښی دی چې د غربت د وجې نه دوی دواړو ځان پانسي کړی دی. په عزتمنو د دې خبرې معلومات لا نشته دی چې یعنې د غربت د وجې نه ځان پانسي کړی دی او که د دوی خپلو ښځو او خاوند په منځ کې څه جنګ جګړه راغلې وه. ځکه عزتمنو چې د ده دوه زامن او یوه لوره مو په دغه ټیم ماشومان خپل نیکه تللي وو ختم دپاره. د هغوی چې راغلل نو مور او پلار یې کټ کې دغه شانتې تیزندۍ پراته وو. مور په کټ کې دغه شانتې مړه پرته وه او پلار یې ځان پانسي کړی وو. خو د کلو خلکو دغه قتل ته د غربت نوم ورکړی دی. خو عزتمنو چې څومره غربت راشي خو هېڅوک هم ځان په خپله باندې نشي پانسي کولی. ځکه عزتمنو د دوی ښځه او خاوند به حتما په خپلو کې څه لانجه به وه. خو عزتمنو هر سړی چې داسې یعنې دا خپله یو د رشخېل ډرور و، رشخه به یې چلوله. خو د کلو خلکو دغه پانسۍ ته یعنې د غربت نوم ورکړی دی. مینهواله د دوی په هره ونه ستاسو څخه دی حتما سره خپل رایې لاندې په کمنټ کې شریکه کړئ. زموږ د سره نننۍ معلومات ته د دې ځای پورې د نوي معلوماتو لپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې ښه یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسي.